رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزوې په سفر کې د خیبر یهود د هغوی سره جنگ وشو. بره الله جل شانه په 10,000 یهودیانو باندې 1500 مسلمانانو ته ورکو. دویم د فدق کافر هغوی بغیر د جنگ نه تسلیم شول او د آغاز آمدن ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې ته راتلو هغوی به تقسیمولو. هغوی وی چې څنګه تاسو د خیبر یهودو سره خبره شوې ده په هماغه معاهده باندې موږ هم تاسو سره صلح کوو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس کله مدینه منورې ته راتلو نو وادي القرى مدینه منورې سره او د خیبر په منځ کې یو ځای دی وادي القرى، هغه ځای کافرو سره هم جنګ وشو. په هغې کې څه کسان مړه شول. د حضرت علی کرم الله وجهه د لاسنه د حضرت زبیر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و د هغه د لاسنه، او ابو دجانه رضی الله عنه مشهور صحابي دی د هغه د لاس، او بیا هغه خلک تسلیم شو. د هغوی مال غنیمت هغه هم د مسلمانانو لاس ته راغله. هغې سره نږدې یو بله علاقه وه څلورم وادي تیما. هغه ځای خلکو چې دا وکتل نو د مسلمانانو سره د مقابلې تاب او طاقت او توان یې نو هغوی دغسې روغه وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته واپس را روان شو. سفر کې سړی ستړی شي بیا پیاده سفر او بیا د جزیرة العرب ریګستان صحرا دشته شګې سرې شګې په هغې کې سفر، او بیا خصوصا هغه سفر چې په هغې کې 4 ځایه صحابه کرام جنګېدلي. نو واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر کولو د شپې هم. نو چې کله سبا راختو ته وخت لږ پاتې شو، یعنې شپه د نیمې نه واوړېده، صحابه و د مزل کول مخکې ګرانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه حالت ته وکتل، وی فرمایل چې دغه ځای کې به آرام وکړو. د صحابه پرېوتل ځای په ځای. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس کوي من یکلأ لنا اللیل او کما قال علیه السلام، نن شپه به څوکۍ څوک کوي، څوکۍ به څوک کوي. حضرت بلال رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه به څوکۍ کوم. پیرا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. د مسلمانانو یو جماعت چې کوم ځای کې وي د دشمن خطرې، هلته څه کسان چې هغوی د جماعت نه غیر چاپېر نظر اچوي او پیره ورکوي، دې ته مرابطه وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې ډېر فضیلت راغلی. د دشمن سره سرحد باندې لګېدلي سرحد باندې د یو مسلمان نظري او بیا د په اس باندې سور وي او یو حد پورې ځه په منډه او د هلته نه بیا دلته راځه، بیا د هلته نه بیا د بل چا د حفاظت ډیپټي وي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ورابطو وصابروا ورابطوا
مفسرین حضرات د رابطو معنا مرابطه او د دې معنا دا چې د اسلامی حدود او سرحداتو خیال ساتل چې دشمن سرحد نه روان وړي نقصان نه رسي مسلمان بیداری رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داو چې په سفر کې به بعض صحابه د پیری د پاره ودرول نو حضرت بلال رضی الله عنه او د کار دغه وخت کې پاسولو مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې مونږ ګوره خوب ډیر غالب شوه دی او چې سحر روخیږي سبا فجر نو سبا ته مونږ پاسو حضرت بلال وی ټیک تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سملاستو د شپې ته ليله التعریس وی په احادیثو کې د احادیثو په کتابونو کې او تعریس معنا د شپې په آخري پار کې سملاستل آرام کول نو صحابه کرام کبار صحابه حضرات شیخین هم بدی کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودشل حضرت بلال رضی الله عنه سو وخت په مزبانه ولاړو چې ودنه شم چرته بیا چې مز وکړو بیا د هغې نه پس د اوښ کی جاوا چې کوم ځای پرته وه نو هغې ته یې ډډه وواله او مخې داسې نور خاته ته کو چې څه وخت د سحر رڼا روزي صبح صادق نو بیا به زه په خپله باندې دی پاسوم او هغه وخت کې به د سبا صادق صفا پته لګېده نن سبا چې موږ ته پته نه لګي د دې څو وجوهات دي یو وجه دا ده چې د لارۍ موټرې ډېرې شوې نو د دې سلنسرونه چې کوم لوګي وځي نو دې لوګي سره د هغې رڼا پته نه لګي د اسمان په لمنو باندې یو داسې صادر جوړ شي د دې لوګي نه هغې کې د سبا راختو پته نه لګي هغه خو لاسه کوي چې د سپوږمۍ هم پکې پته نه لګي میاش خلک ګوري لیکن ټول خلک یې نه وي دویمه وجه نن سبا د نه لیدو د سبا صادق یا د ړومبۍ شپې د سپوږمۍ د هغې وجه هغه دا برق بجلی ده لایټونه رڼاګانې پخوا به زیات نه زیات لاټین بلیدو د لاټین د زمانې نه مخکې زمانه د ډیوې وه اوس اوس تېره شوې ده او د ډیوې نه مخکې هم بعضې علاقو کې به شونټۍ بلیده لرګی و بلیدو د رڼا لپاره چې بیا مړ شو نو مړ به دغه رڼا چې پورته په اسمان باندې پروزي نو د دې رڼا کې د سبا راختلو پته نه لګي څلورم نظر هم کمزوري دي اوس په دې ناسته پېنډه کې څومره کسانو چشمې لکه زما لګولي دي پخوا نظرونه ښه وو نو د دې په وجه هم پته نه لګي د سبا راختلو اسې چې دا څیزونه ني نو سبا صفا ښکاري داسې اول یو کرښه راوخیږي دې ته صبح کاذب وایي داسې غنې صف اسمان ته نیم اسمان ته راغلي یو 10 منټه دا کرښه وي سپینه رڼا بیا د هغې به شي بیا د اسمان په لمنو کې داسې یو کرښه جوړه شي چې کوم ځای نور روزي هغې سره ښي طرف ته او ګس طرف ته دا صبح صادق وي دا ړومبی صبح کاذب دی د ړومبي سره نه تهجد بندیږي او نه پېشمنۍ بندیږي خوراک سکاک کولی شي او نه روژه شروع کېږي د دویم سره چې کوم دی نو دا څیزونه بند شي او روژه شروع شي او د اذان وخت شي او مونځ کول روا شي حضرت بلال رضی الله عنه دې دپاره ناست دی چې کله زه مخامخ به ګورم چې سبا راوخیږي نو زه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه پاسوم نو حضرت بلال رضی الله عنه سترګې ورلې غلبت عینا وده شو چې وده شو نو سبا هم راوختو او نور هم راوختو ټول وده دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وده دی چې څنګه نور راوختو د نور سری سره رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو بیا د هغې نه پس نور صحابه
پایسول څوک پاسېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه نه تپوس کوي چې بلال تا چې وی چې زه به تاسو پاسوم څه شو؟ حضرت بلال ورته وایي چې یا رسول الله چې کوم ذات تاسو نه روح غشته او په نه پوهېده یعنې ودشي وي هغه ذات زمانه روح واغشتو زه یې موده کړم زه پوه نه شم په ځان باندې. او بعضې روایاتو کې راځي چې د حضرت بلال د پوښتنې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې ابو بکر بلال ویخو او موزی کولو لیدلی نو دا غیبانه خبر ورکوي. بلال ویخو موزی کولو خو شیطان ورته وی چې سمله شیطان ټپولو لکه څنګه چې ماشوم ته الله هووې او هغه سملی. نو بلال بیا خبر نشو په دې کې بلال راوغوستی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو دغه خبره یې ورته وفرمایله چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته کړي. ابوبکر صدیق صاحب اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله تا ته الله جل شانه د بلال حالت مخکې نه بیان کو یا رسول الله. دواړه خبرې کېدې شي. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابه پاسېدل نور راخته دی د سهار مونځ نه دی شوی وی فرمایل ارتحلوا دلته نه ځئ دا ځای پرېږدئ. صحابه روان شو سمند مخکې چې لاړل بیا ورته وفرمایل چې دلته کې اوس ایثار شي. هلته ایثار شول او اودسونه یې وکړل او د هغې نه پس حضرت بلال ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نور راخته چې اذان وکړه د سحر اذان یې وکړو او بیا هغې نه پس اقامت شو سنتو نه پس اقامت او بیا د هغې نه پس جمع وشو چې څنګه جمع د سحر په وخت کې کېږي همدغسې جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. او چې کله صحابه ورته وی چې دلته نه روان شئ کوچ وکئ ورته یې دی وفرمیل چې دا داسې ځای دی چې په دلته کې شیطان دی شیطان د دې ځای نه ځئ شیطان اثرات دي. دې واقعې نه دې ته لیلة التعریس وی. یو څو خبرې معلومې شوې. په دې موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته نه خبرې کړي دي نه یې ورته سپکې سپورې ویلي دي نه یې څه سزا ورکړې ده ځکه چې حضرت بلال صاحب په حق او دا خوب راتلل او تاریکېدل دا د الله جل جلاله د طرف. یو څو خبرې د دې واقعې نه معلومیږي. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم مس قضا شوی او هغې نه هم سهو شوي ده. په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته وکړل. 2 رکعاته مونځ یې وکړو سلام یې وګرځولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کله کله آثار داسې وو چې چا به ورسره خبره نه شوه کولی او دغه موقع هم داسې وه چې چا دا جرأت نه شو کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا رسول الله 4 په ځای باندې 2 رکعاته مونځ شو حالانکه موږ خو مقیمین یو. او په دې بینډه کې ابو بکر صدیق او حضرت عمر دا حضرات هم دي او د دې حضراتو حیثیت داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هما وزیرای فی الدنیا والآخرة او کما قال علیه السلام. دا دواړه ابو بکر او عمر زما وزیران دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. یو ځل په هغې باندې لاس اچولی یو طرف ته ابو بکر او بل طرف ته عمر لاس یې پې اچولی لکه څنګه چې خواږه دوستان په خپله یو بل سره داسې د تعلق ساتي. او وی فرمایل هاکذا نبعث یوم القیامہ اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے
دغسې موږ د قبر نه پورته کېږو یو ځای او یو ځای خخم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او چې څه وخت خلک پاسې شپېلۍ پوکوالی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول د هغې روزه شق شي وشلیږي ځمکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق عمر په دنیا کې هم بسرو په خصوصي مشورو کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی وزیر د بادشاه سره نو هغه د بادشاه سره په شاهي معاملاتو کې تعاون کوي او بادشاه د هغه نه خاص مشورې اخلي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابه حضرات شیخینو په باره کې فرمایي نو دای په ټولو صحابو کې انتهایی خاص خلق اوس چې د کوم سړي د دې کسانو سره بغض وي کینې دشمنی وي او په خلص وي د دې سړي د ایمان د اسلام بس حالت وي دا مسلمان قطعا نشي کېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت داسې و چې چاکش نشو کولی صحابه څوک بهر وتل د جماعت نه ده څوک دننه آخر کې یو صحابي دی د هغه نوم دی ذوالیدین څوک چې چا سره څومره نږدې که نه نو دومره پې باندې د هغه اثر ډېري کوم بنده چې د خپل رب سره څومره تعلق مضبوط وي دومره د الله جل شانه د صفاتو تجلی به هغه بنده کې زمونږ رب سخي دی دی به هم سخي زمونږ رب رحمان او رحیم دی دی به هم ده کې به هم رحم وي او په ده کې به ترس وي مهرباني وي زمونږ رب کافر مشرک دهریه هر قسم کافر نه خوښوي دغه کسب هم د کافرو سره انتهایی نفرت وي زمونږ رب چې کله د محرماتو ارتکاب سړی کوي هغه په غیرت کې راځي د کوم کس چې د رب سره تعلق وي دی چې خپل په سترګو باندې چرته کې حرام او ګناه ویني دی به په اضطرابي کیفیت کې راځي برداشت کولی به نشي د الله جل شأنه د صفاتو تجلی په ده باندې ډېره زیاته کېږي او څوک چې د الله جل شأنه سره څومره نږدې وي په ده کې به د رب تعالی خوف او تقوا د نورو خلکو په مقابله کې زیاتې ځکه چې د رب پیژني په صفاتو سره او چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا تعلق څومره مضبوط او نږدې وي دومره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واقف بعضې صحابه کرام صحابه لیدلی او مجلس کې هم ناست وو لیکن لري داسې تعلق نو لکه څنګه چې د حضراتو شیخینو په هغې کې یو ذوالیدین دی چې دغه وخت نه خبر نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وخت کې کیفیت سي نو ابو بکر دا جرأت نه کړی شو چې د الله د رسول نه تپوس وکړي چې صاحب موږ خو 2 رکعاته وشو عمر رضی الله عنه څومره سخت سړی و هغه دا جرأت نه کړی شو ذوالیدین مخکې شو هغه وی اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله یا رسول الله تاسو باندې وحی راله موږ مختصر شوی د څلورو په ځای 2 رکعاته شو که نه ستاسو هیر شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لم تقصر ولم انسا یا دا فرمایل کل ذلك لم یکن اسم ندی شوی نه زما هیر شوی دی او نماز مختصر شوی هغه ته بعد ذلك قد كان څه خو شوی دی یا رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت د کجوري تنې ته ډډه والی و یو لاس په بل لاس یې صحابو نه تپوس شو چې د ذوالیدین څه وایي ټولو وی چې یا رسول الله دې رښتیا وایي موږ د څلورو په ځای 2 رکعاته شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې دا 2 رکعاته نورم پوره کړي قبله ته مخ کو مزي پوره دې ته صحابه وي خدایات ساتي دین دا مسله فهم کول نه دی پکار ځکه کله د عوامو په مخ کې بعض احادیث ذکر کول ایس بیسا بغیر د وضاحت او د شرح نه دا نه دی پکار بعض خلکو د حدیث غلط مفهوم په ذهن کې نه د دې مطلب د الله جل شأنه د طرف نه د الله بندگانو ته تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه مبارکه الله پاک بندگانو تخپل بندگانو ته عباد تخپل پیغام رسول دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن په ذریعه عملی نقشم داغه خولی دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دام فرمایلی دي چې اقیم الصلاه مسکوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دام کړی دي چې صلو کما رایتمونی صلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. داسې مزد کوي، داسې کوي لکه څنګه چې زه کوم. دوه سیزونه بلکې درې سیزونه انتهایی ضروری دي، دا یاد ساتئ. یو عمل کول، یو د هغې عمل هغه طریقه اختیارول چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. دریم د هغې کې اخلاص، للهیت، چې کله د عمل نی بیا نه کیږي، او چې کله د عمل وی لیکن طریقه خطا ده بیا عمل نه قبلیږي، او چې کله دواړه سیزونه وی لیکن پکې اخلاص نی، مقصد دنیا شوه، بیا الله جل شانه سره دا کوټه کرنسی ده، کوټه روپۍ دي، الله جل شانه سره د دې قیمت نه لګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر یو سیز طریقه خولی. حضرات اهل علم وی که چېرې دا مز نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قضا شوی نه وی، نن سبا د فقه په کتابونو کې دومره جزئیات دي، علما کرام مختلف مسائل مستنبط کوي د دې واقع نه، نو امت لپاره به دا نمونه نه وراغلي. که چا سره سبا داسې کار پیښ شوی بیا به امت څه کول؟ د هغې دپاره یو لار نشته دی څه وکړي، په کومه طریقه باندې دا مز وکړي. نو دې نه دا معلومه شوه چې کله مز قضا شو د جمع نه، جماعت دی او ټولې جمع نه مز قضا شو، نو ډومبې چې څنګه وخت او داسې وکړو او دوی ته پته ولګېده چې مز رانه پاتې شوی دی، نو اذان بم کیږي، اقامت بم کیږي، او په هماغه شان جمع به کیږي لکه څنګه چې هغه مز کېدو په خپل وخت کې. دغه طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه. دویم خبره دا عرض کم چې یو غفلت ته او یو سهو ده. د الله رسول باندې غفلت نه تاری کیږي، سهو به راتلی شي. غفلت جدا شی دی، سهو جدا شی دی. غفلت دې ته وایي چې یو سړی دی مسلمان، زمیندار دی، په ګوټ کې، په اوبخور کې، په لو کې، په بل یو کار کې لګیا دی، د مز وخت پې راغلو او په هغه کار کې دومره ننوتی دی، غافل دی چې پوه نه شو مز وخت یې نه لاړو. دا غفلت دی، او غفلت د بل سیز د وجې نه تاری کېږي. دا غفلت دی چې خادي ده، خوشحالي ده، خو په خوشحالۍ کې په خلکو غفلت رالو، ښځې د حیا او د پردې خیال نه ساتي، په بازار په بس کې تیریږي او ګډیږي، او سر نه برخې پریوتي هغه زنانه چې کومې حیادارې او پردهدارې دي. دا غفلت دی، یعنی د خوشحالۍ د وجې نه غافله شوي. دا غفلت دی چې انسان سره ډیر مال راشي او د مال له وجې نه د الله د بندګۍ نه غافل شي. دا غفلت دی چې انسان باندې څه پریشانی رااله، دی وایي چې الیاذ بالله ثم الیاذ بالله مزنم کوم، بیا هم را باندې دا مصیبت رالو، د مز نه بې فکره شي. دا غفلت دی. نو په ما او تا باندې غفلت تاری کېږي. الله جل شأنه دې مونږ غافل مکي. کله چې د دنیا کې په کوم یو قوم باندې عذاب راغلی دی، هغه قوم د الله د بندګۍ نه غافله شوي دي، نه د خدای قهر پې نازل شوی، او هغې پسې شاته اسباب وي، د دنیا محبت، خوشحالي، د نعمتونو پریوانی وغیره وغیره، مستی شوه، او د الله رسول باندې سهو راځي. سهو دې ته وایي چې الله جل شانه خطا کی، او الله هغه نه غواړي پیغمبر، لیکن الله پاک خطا کی، او الله پاک د پیغمبر په سهو او په خطا کولو کې د امت لپاره لوی خیر ګرځولی، سهولت ګرځولی. دې ته سهو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غفلت نه تاری کړو. دغه وجه ده چې د پیغمبر په سهو کې د امت لپاره دومره لوی خیری. ابوبکر صدیق سے ډېر رحمدل انسانو، په یو موقع باندې هغه فرمایل کاش چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سهو وې، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سهو وې، یعنی په سهو د پیغمبر کې امت ته ډېر خیر دی. نو زه د الله د رسول سهو وې چې امت ته زما په وجه باندې څه فایده رسېدلې، او هغه نه رسېدلې وه فایده، لیکن ارمان دا کوي ځکه چې د پیغمبر په سهو کې هغه لوی خیر دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سهو کېدی شي، او په هغې کې د امت لپاره تعلیم وي. لیکن دا نه، داسې کسان شته په دې امت کې
چې دا غي فرض مزونه خلا پرېده په وخت باندې چې تهجد ټول عمر د بلوغ نه تر اخره پورې نه دي قضا شوی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقدهم په یو موقع باندې دا خبره لیکلې ده. بیا د پیغمبر نه صحابه څنګه وشو نو دا الله جل شانو غسل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه کې د شریعت کوم دا اړخ پروت ته د امت مخه تراشي په دې موقع بس کی دغه وجه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د صحابهونو کوم خطا شوی دي او هغه خطا داسې و چې باغې باندې حد جاری کیږي نو حد په صحابي جاری شوی او صحابي نو حضرات علما وی زمونږ کابر چې د دې صحابو په باره کې ګوره که خبر شوي په زړه کې د وخت برابر بدنیتی پیدا نشي دی سره دا ډیر مقدس او پاکیزه طبقه و د امت څخه تیر شوی ده او دا کار چې شوی دی نو دا د امت د تعلیم لپاره شوی دی کرستو زمانه کې چا سره دا سوشل نو داغه حل بسی غدا دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حد زنا جاری شوی ده حد شرب خمر جاری شوی دی قاتل ته سزا ورکړې شوی ده دا کارونه شوی د دې مسلې خو ځکه زموږ مخه تراله نن سبا معاملات چې د فقه درې برخه ده هغه ټول چې کوم نه نوم دغه د صحابه د حالاتو نه جوړ ډیر کارونه داسي چې هغه پیغمبر په لاس نشي سرګندې دي نو هغه د صحابي په لاس سرګن شي. بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دغه سیو شو هغه موز او شو بیا او بلدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د دې زینه کوچو کوي روان شي ځکه چې دلته شیطان دی. علماء کرام فرمایي چې دین دا مسله معلومیږي که یو ځکه یو مسلمان پاتې کیږي او هغه مسلمان د ګناهونو سره مخامخ دی هغه معاشره ټول خلق په ګناه کړي سود خواري دي رشوت خواري دي شرابيان دي زنات دي هر یو کېل چې دی یو شی پکشته دی یا پک ډیر زیات شته دی مسلمان دا په هغه معاشره کې چې پاتې کیږي نو خپل ایمان او خپل دین بچکول لا ډیر ګران شو دی به خپل ایمان او خلق د خبره نه مني بلکې الټه کې دی چې د خلکو سره په هغه کار کې مرګري شي د ته پکار دی چې د فورن د دې زینوزي دا سزه ته لاړ شي چې هغه ځای کې دا ګناه او دا معصیت نه کیږي هغه معاشره پاک او صاف آل تلاړ شي خپل ایمان بچ کی خپل دین بچ کی دا هجرت اوسمشتا چې کوم ځای کې ته ایمان دې مضبوط ته خلکو ته د ګناه نه منی کول شي دعوت ور کول شي ډیره زیاته خدا او که پوېږي چې د خلکو غلطه معاشره پتا باندې اثر کوي کې دې شي چې تم په ګناه کې داغي سره مرګري شي هغه ځای پرېدا دا سې ته لاړ شي چې خلک پاتې کیږي هغه معاشره کې چې خپل ایمان محفوظ کی خپل دین محفوظ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه کوچو کو ال تلاړ. نن سبا خلک دا کوشش کوي چې پیسو ګټلو لپاره بچي استي په خپل ازي بعض نوجوانان په خپل لاړ شي. زما عزتمنو مونږ ته د هر سنه خوږ زمونږ ایمان دی اول ستا دین دی او د انسان مختلف تعلقات دي د مال سره تعلق دی د اهل عیال سره او د ځان سره تعلق دی د عزت سره تعلق دی د ایمان او د دین سره تعلق دی. دې تعلقاتو کې انسان کوشش کوي چې د هر یو شی زما محفوظ وي مال مم محفوظ وي جان اهل عیال او اولاد مم محفوظ وي او عزت مم محفوظ وي او ایمان مم محفوظ وي. لیکن چې کله په د باندې راشي او د په مال هم راشي او په د نورو سيزونو هم راشي نو د مال پریدي خزان بچ گئی اولاد بچ گئی. تاسو قتل په خیبر کې او په فدق کې په دغه واقعه کې مخکې جمعه باندې چې د خیبر يهود رسول الله صلی الله علیه وسلم توي چې موږ ته د جان امن راکې باقی مال او وسله ټوله بریدو. نو چې کله د سړی په مال راشي که کافر وي هغه خپل ځان بچ کوي او بچي بچ کوي او مال له خیر د په سر وخري. دویم چې کله بیا په ځان مراشي او په عزت مراشي نو ځان په داو لګي خو عزت چې محفوظ وي عزت بیا د ځان نم ډیر زیات خوب دی. د عزت صدمه چې په عزت باندې رااله هغه سړی نشي برداشت کول برداشت نه بهر
نو دی وایي چې زه دې نه وې دا ځمکه د چاو دی وې زه دې پکې ژوندی نه ننوتی وې خو چې دا مسلې ما ته نه راتلې مخې د عزت د بچ کولو کوشش او کله چې بیا په ایمان باندې او په دین باندې راشي نو مسلمان بیا ایمان بچ کوي خیر د عزت او جان او مال او اولاد د بداو لګي او کچره مسلمان داسې نه کوي دین معلومه شوه چې دته د ایمان نه خپل ځان زیات خوږ دی او اهل و عیال وته زیات خوږ دی او مال و منال وته زیات خوږ دی او داسې سړی مؤمن نشي کېدی کامل قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واعمال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي امر الله تو توه پیغمبره کچری تاسو د پلاران او تاسو زامن او تاسو خزه او تاسو قبیله قام قبیله او تاسو مال چې تاسو ګټلې او تاسو تجارت چې تاسو سره یره د تجارت به زمان ډاون شي که په دین عمل کوم دا دیندار سړی غواړم تجارت مخکته او هغه تاسو کورونه چې په هغه کې تاسو رهایش اختیار کړی دی تاسو ته زیات محبوب دی د الله نه او د الله د رسول نه بیا تاسو انتظار وکړئ د الله د عذاب د خدای قهر به در باندې راځي دا زیات محبوب دا غي سره محبت کو د ځان سره محبت پکار دی چې ستاسو ځان سره محبت نه ځان به بچکی څنګه د مال سره محبت شته د اولاد سره محبت شته د مور او پلار او قوم قبیله سره محبت شته لیکن دا محبت به د دین سره او د ایمان سره په محبت باندې سورین غالب کې وین دا بلان دی وی د ایمان سره تعلق بستا پاغه باندې بر وی د پاسه چې کله تقابل د دې دواړو راشي نو ایمان ته به ترجیح ورکې او کچره ته پويږي چې ایمان میزي ځان بچکه نو دا ایمان نشو نو به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې ځای نه کوچو کوي چې کوم ځای کې معاشره کې ته په فسق او فجور کې مبتلا کېږي دا غزې نه به هجرت کې آلته نه لاړ شي او چې کله ایمان ستا دومره مضبوط وي چې دا غي سره ته خلکو ته خبره کولې شي او یو کس نیم ستا خبره منیو کې دې شي چې خلک سم لارې ته لاړ شي نو بیا به قطعا نزي بیا به غزې کې خلکو ته وایا ترغیب ورکو دین ته را بلا او چې کله خلک ستا بالکل نه مني او ستا ایمان په خطر کې شنه بیا دالته نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم آلته نروتو او جمع سره مزو کو د سحر دا امت لپاره تعلیم شو چې کله تاسو سره داسې وشنه بیا داسې کولې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته رالو د خیبر نه پس تاسو ته پته لري چې دا اوم کال د هجرت ته چې خیبر جنگ شوی او دې پسې د دې نمخ کې حدیبیه صلح شوی دا او دې پسې چې کوم نه عمره القضاء شوی دا د اوم کال اوم هجری په اخر کې په ذل قاعده کې په دې منځ کې بعض صحابه ایمان قبول کو بعض حضرات چې کافرو تر اوسه پورې ایمان راړو پاغه کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه مشهور هستی ده چې د خیبر نه پس او د عمره القضاء نه مخ کې په 7 هجری کې اسلام قبول کړي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په مکه کې پاتې کېدو چې چاته سیف من سيوف الله لقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي سیف الله د الله توري ډيري دي خجړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شه جهان ستاده الله جل شانو داسې زړه ور کړو داسې زړه چې د زمری زړه ور کړو بالکل پکې خوف او یاره نو چې کله مړ کېدو نو په خپل کټ پوزي مړ دی په جنگ کې نه دی مړ شي نو چې کله مري نو خلک ته غیر چا پیر ناشتي ته پوسټه خلک راغلي خالد ابن ولید رضی الله عنه خلکو ته وای چې زما په بدن کې صد پاسه او یا نخې دي د زخمونو چرته د توري چرته د نیزه چرته د برچي چرته د غشي لیکن د دې او یاو زخمونو نخود باوجود ز مرشوي نیم نو چې څوک د جنگ نه پدی بنیاد یریږي چې زب مرشم نو هغه د ماته وګوري چې او یا صد پاسه او یا زخمونه شته دي ز بیا هم نه مرشوي دینه معلومه شو چې مرګ په خپل نیټه ده چې د انسان لیکلی ني تقدیر کې
هغه د چا پلار هم نشي وجلی. او بیا یې فرمایل فلا نعمت اعین الجبنا، فلا نعمت اعین الجبنا، بزدل لوگوں کی آنکھیں کھلی رہے وہ بند نہ ہو مجھے دے کہ مجھ سے عبرت حاصل کریں. د بزدلو او د ډرنو خلکو سترګې د پرانیستې شي ماته دی وګوري، دی چې یریږي چې مونږ چې ته مړه نه شو، قتل نه شو، داسې ونه شي. مرګ شته لیکن په خپله نیټه دی. ما دا غوښتل چې زه د الله په لار کې شهید شم لیکن بیا شهید نه شم، او اوس ما ته مرګ چې کوم دی نو په خپل کور کې په کټ پوزي باندې راځي. دومره زړه و. او دی وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړو ما دی او عمرو ابن عاص، نو یې مونږ د الله رسول همیشه مخکې په لښکر کې تشکیل زمونږ کړی و. تاسو مخکې شئ. د لښکر په خوا چې به د دشمن سره جنګېدل، د تورو، د نیزو، د برچو او د لیندې او د غشو جنګ بو، نو په هغې کې به د لښکر 5 برخې وي: مقدمه، ساقه، میمنه، میسره او قلب. قلب یو جماعتو په منځ کې چې هغه کې به امیر لښکر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې به صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حصه کې ساتلو. د دې نه به یو دسته مخکې وه، هغې ته به مقدمه وي، هغه دشمن سره مخامخ به هغې وړومبی مخامخ کېدل. یو به د دې نه شاته وه چې شاته نه دشمن حمله ونکړي. یو به د قلب نخي طرف ته وه، هغې ته به یې میمنه وي. یو به ګس طرف ته وه، هغې ته به یې میسره وي. نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه به اکثر په مقدمه کې دی په دغه کال 7 هجری باندې مسلمان شو. دی وایي چې زه مکه کې وم، ما اړه کې د ایمان جذبات رالل، ما وی مسلمانېږم. نو دی اول لاړو صفوان ابن امیه ته. صفوان هم وروسته مسلمان شوی دی خو لا کافر دی. او د ده پلار امیه په جنگ بدر کې د حضرت بلال رضی الله عنه د لاسه غټ مالدارو سردارو د مکې قتل شوی او دا واقع تاسو اورېدلي. نو صفوان ابن امیه ته لاړو، هغه ته وایي چې یو خبره درته کوم، ویسه زما زړه وایي چې مسلمان شم، څنګه دی خوښه ده؟ هغه ورته وایي چې ټوله دنیا مسلمانه شي، یو زه پاتې شم نه بیا هم نه مسلمانېږم. وروسته مسلمان شوی دی. بیا دې موقع باندې داسې دی وایي چې زه مایوس شوم، وایي ما چې دا خو داسې سړی دی چې د ده پلار او ورور دواړه په بدر کې قتل شوي دي، نو دی هغه تو نیولی دی، نو ځکه نه مسلمانېږي. بیا لاړم اکرمه ته، دا د ابو جهل زوی و، د ابو جهل. هغه ته لاړم، وایي ما ورته وایي چې یاره زما خو زړه کې راځي چې مسلمان شم، ستا څنګه خوښه ده؟ هغه ورته هماغه جواب ورکړو چې ټوله دنیا مسلمانان شي که نه، او یو زه پاتې شم نه مسلمانېږم. دغه اکرمه هم وروسته مسلمان شوی، فتح مکې په دوران. دې موقع کې ده ته داسې جواب ورکړو. دی وایي چې زه مایوس شوم. بیا عثمان ابن طلحه الحجبي دریم کس، هغه ته لاړم، وایي ما یې ده ته دعوت ورکوم او ځان سره یې ملګری کوم. دغه وخت کې دی په مکه کې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې. وایي چې هغه ته تلمه، نو په لاره کې مې یو خبر راله چې دا خو هغه کس دی چې د ده پلار او د ده تره دا په جنګ کې قتل شوي دي، او 4 روڼې په جنګ کې قتل شوي. طلحه د ده پلار هغه جنګ کې قتل شوی دی، عثمان یې تره هغه قتل شوی دی، جولاس دا یې ورور هغه قتل شوی دی، 3 روڼې نور، 4 روڼه او پلار او تره 6 کسان یې قتل شوي، دی به کله مسلمانېږي. نو یې زړه کې مې دا وسوسه راغله چې نظم. بیا مې زړه کې خیال راوچت شو چې راشه ستا پیسه به یې لګي، خبره ده ویکه، او د شرک د زمانې دوستي دي د ورسره، کیدای شي د هغې د وجې نه ستا خبره ومني. وایي لاړم، ما ورته وایي چې زه خو اسلام قبلول غواړم، ستا سره یم. وایي ما ته وایي چې ډېره ښه ده. تیار شو هغه، ما وایي چې انکار به راته وکړي، فوراً تیار شو، ډېر خوشحال شو. وایي ما ورته وایي چې داسې وکړو چې سبا انشاءالله سفر کوو مدینې ته ځو، او فلانکي ځای ته ته راوځه او زه به راوځم. مونږ خپله کې صلاح وکړه چې کوم یو کس مخکې راووتو نو هلته د انتظار کوي چې بل کس راوځي، بیا به سفر کوو. مونږ چې وسهار شو، هغه ځای چې کوم مونږ ټاکلی و هغه ځای ته لاړو، دواړه یو ځای شو. چې مو کتل نو هلته کې یو دریم قسم ولاړ دی، عمرو ابن عاص. عمرو ابن عاص رضی الله عنه. حضرت خالد ابن ولید په جنگي امورو کې الله جل شانه ده ته یو عجیبه مهارت ورکړ، او عمرو ابن عاص باندې د هوښیارتیا ختمه وه. انتهایی زیرک انسان، دا ډېر قیمتي خلکو.
هغه هم یو ځای شوی. دی چې هغه ولیدو هغه سره یې روغ جوړ وکړ هرکلی. بیا ورته وایي چې څه چل دی، په کومه اراده راوتی؟ هغه ورته وایي او زورور تکړه خلک وو، یو بل نه یاره نه کوله. هغه ورته وایي چې زه خو د اسلام په اراده راوتی یم، مدینې ته تلل غواړم چې مسلمان شم. دی ورته وایي چې موږ هم دغه اراده ده. درې واړه یو ځای شول، روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته ورسېدل، نو هلته مدینه منوره کې یو علاقه د حره ورته وایي. ما هغه لیدلې ده، اوس هم شته دی، خو سړکونه پرې ډېر جوړ شول. هلته تور کاڼي، هلته چې دی ورسېدل نو موږ سورلیو نه کوز شو، هلته مو سورلی وتړلې او صفا کپړې مو واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده، نو صحابه کرام ورسره ګیر چاپېر ناست دي. نو هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ډېر خوشحاله وي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې مکې د خپل ځیګر ټوکړې تاسو ته راوویستې. مکې د خپل ځیګر ټوکړې، د ځیګر ټوکړه زړه ټوکړه، او زړه په بدن کې قیمتي شی دی، یعنې قیمتي خلک چې وو هغه تاسو ته نن مکې راوویستل او دلته راغلي. نو حضرت خالد ابن ولید رور ولید ابن ولید مخکې مسلمان شو. دی وایي چې څنګه مونږ ورسېدو، نو خالد ابن ولید صاحب وایي چې ما ته مې رور مخې ته راغلو، ما ته وایي زر کوشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا انتظار کوي. نو وایي چې ما ته عادي کوله، کپړې مې صفا واچولې چې مونږ لاړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته کتل او موسکی و، دومره خوشحال و. نو وایي ما هغه سلام واچولو چې کوم سلام د نبوت دی، یعنی السلام علیکم، دا د مسلمانانو سلام دی، او دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانې شروع شوی. او کوم مشرکین او کافرو به یو بل سره دا سلام نه چولو، حیاک الله حیاک الله، دا به وي یا به نور الفاظ وي. لکه څنګه چې زمونږ د زمیندار په لار تېرېږي نو یې ښه چارې او ستړی مه شي، مطلب دا تر قیامته لګیا یا دا ګوډ کوه. ورته ووایه چې السلام علیکم، او که ته وایې چې دا لرې دی زما سلام رسي نه او ستړي مه شي مې رسي، نو سلام په چغه مه وایه، سلام رو وایه او لاس اوچت کا، هغه به پوه شي چې سلام یې را باندې اچولی. وایه السلام علیکم، نو به ویلي. نو دا ګناه نه ده ستړي مه شي او ښه چارې، خو د اسلام سلام دا نه دی. د ملاقات په وخت د اسلام سلام السلام علیکم، نارینا زنانا په یو بل باندې چې سلام اچي کور ته چې ځي، نو دغه سلام دی. دا سلام د حضرت آدم علیه السلام د فرښتو، او په جنت کې به هم دغه سلام وي، او دنیا دپاره هم دغه سلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په دې کې دعاګانې دي ډېرې زیاتې چې دا مخکې یو موقع باندې بیان شوی وي. به هر حال چې دی څنګه لاړو سلام یې واچولو، جواب یې ورکو، فوراً حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نو چې څنګه یې دا ووایي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ویې فرمایل چې خالد ما سوچ کولو چې ستا غونې هوښیار سړی څنګه تر اوسه پورې لا اسلام نه دی قبول کړی، ته خو ډېر هوښیار یې. او ما وی چې خامخا به دی مسلمانېږي. هغه ورځ نن راله په تا باندې ډېره لویه د خوشحالۍ ورځ ده. حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه وایي چې وړومبی زمونږ دریو کسانو کې مخکې حضرت خالد ابن ولید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو کې لاس ورکړل او اسلام یې قبول کو. بیا ورپسې د ده نمبر عمرو ابن عاص رضی الله عنه. حضرت عمرو ابن عاص رضی الله عنه چې څنګه بیعت کولو په اسلام باندې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته لاس اوږد کړل، ځکه چې درې واړه د اسلام قبلولو دپاره راغلي. نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه لاس رستو کړل، ټول صحابه ولاړ دي، دی د مکې نه په دې اراده راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ماذا یا عمر، ای عمر ولې تا خو لاس راوږده کړل او بیا دې لاس رستو کړل، څه چل دی؟ عمرو ابن عاص رضی الله عنه ورته وایي چې صاحب اشترط، ایمان راړم خو په یو شرط یې راړم. وایي څه شرط؟ وایي شرط مې دا دی چې ما نه ډېر خطا شوي. وړومبی خو د سر ټیټ نیولی و د شرمه، ځکه چې په هره موقع دا کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنګېدلي دي. خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته دا وایي چې یا رسول الله څومره جنګونو کې ستا مخې ته زه راغلی یم، هغه ټول راته ګورې معاف کا، او الله جل شانه راته معافي وغواړه، ویې خدای معاف کړی. عمرو ابن عاص رضی الله عنه ورته ووایي چې په دې شرط باندې زه اسلام قبلوم چې ما ته الله جل شانه هغه ټول جرمونه
جرایم او گناهونه معاف کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او فرمایل اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبل. اے عمر تا ته تر اوسه پورې دا پته نشته دی چې اسلام د راړو نه مخکې چې څومره ګناهونه د انسان نشي وي هغه ټول اسلام سره معاف شي. اسلام راړو سره توبې سره. او دغه حال زما عزتمنو د توبې دی. بعضې خلک شیطان مایوسه کی ګناه ته بیا بیا کېږي دی وایي چې ما خو توبه ایستې ده. یا مخکې ورځو کې یو نوجوان ما ته راغی کېدای شي چې په دې جمع کې چې ته ناست یې هغه ته اوس هم پکار دي چې توبه وباسي. ما ته یې ووایي چې زه ډېر سخته ګناه کې مبتلا یم ما ته څه چل وښیه زه څه وکړم. ما ورته توبه وباسه. ما ته وایي چې توبه مې ایستې ده. ما ورته بیا وباسه. بیا مې ایستې ده. ما ورته بیا وباسه. هغه دغه جواب راکولو چې نه توبه مې ایستې مې بل علاج د دې نشته همدغه علاج دی. او که تاسو وایي چې خدای به مې معاف کوي نه ځکه چې ما خو ډېر وارې ایستې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته به په توبې ایستو ستړی شي لیکن خدای په معاف کولو نه ستړی کېږي. چې څومره سړی غواړي او هر وارې الله جل شانه خوشحالېږي ستا په توبې ایستو سره. دومره مهربانه لکه انتهایی خوږ ماشوم زوی بچی مور او پلار په حق کې ته څه کوتاهي او کسور شوی او د مور جولۍ ته سر کېږدي پلار څخه راشي نو د پلار ورته په سترګو کې اوښکې راشي دا زړې راوخوټ کړي بچی ما معاف کړی. پلار ته وایي چې پلاره ما معاف کوي. که یو 15 غلطي وشي نو دی کېدای شي چې معاف نه کړي لیکن الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 80 ځله ګناه وکړه او 80 ځله په ورځ کې توبه وویسته یو ورځ کې دا معاف کوي. بعضې حضرات علما وایي چې د 80 د عدد او شمیر دا د تحدید دپاره نه دی بلکې د تکثیر دپاره دی. مطلب دا دی چې څومره ډېر ګناه ته وشوه خو بیا توبه وباسي بیا معاف. کله مایوسه نه شئ. نن سبا حالت ډېر عجیبه دی او په معاشره کې ګناه کېږي د انسان نه. توبه وباسئ په اخلاص سره توبه وباسئ. یو سل ځله د نه ګناه وشي بیا توبه وباسئ. یا الله ما معاف کړه. او په زوره باندې شیطان به دې نه پرېږدي جبه به م ستا نیولي هغه درته وایي چې مه وایه هغه د سړي په اوږو ناست دی لیکن فورا یې وایه چې یا الله ګناه رانه وشوه جرم اعتراف کوم اقرار کوم خپیمان یم ما ته معافي وکړه. خپله خپیمانتیا چې الله جل شانه ته وړاندې کړي الله پاک معاف کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو. حضرت عمر ابن عاص رضی الله عنه ته وایي چې اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. او هجرتم ټول ګناهونه معاف کوي او حجم ټول ګناهونه معاف کوي. دا خوشخبری ورکه ځکه چې دغه وخت کې د هجرت هم کړی او د مکې نه مدینې منورې ته راغلو. نو بهر حال عمر ابن عاص خالد ابن ولید رضی الله عنه دا او وسره چې کوم دی نو عثمان ابن طلحه الحجبي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کوله نو شیبه داغه په لاس کې کنجي وه همدغه خاندان نه دی نو دا مسلمانان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په اسلام راوړو باندې ډېر خوشحال شو. عمر ابن عاص رضی الله عنه وایي چې مونږ دومره وروسته مسلمانان شو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځای خپل ځان سره داسې راکو چې د ابوبکر صدیق او حضرت عمر په شان ځای راکو. او په مختلفو جنگونو کې چې کله د جنگ کمان چاته لاس کې ورکړی دی نو ډېرو ځایونو کې عمر ابن عاص رضی الله عنه ته ورکړی دی. د عجیبه واقعه د یو ځل د جنگ امیر جوړ کو نو دی وایي چې ما وی چې داسې ښکارېږي چې په دې ټولو صحابو کې زه د الله رسول ته زیات محبوب یم زه ورته ډېر نږدې یم. نو چې د هغې جنگ نه دی واپس رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عجیبه اعلی صفاتو باندې و انک لعلی خلق عظیم ښکلي اخلاق چاته چې به قتل نو هر یو کس به دا وی چې ما سره مینه ډېره. نو عمر ابن عاص رضی الله عنه وایي چې زه د جنگ نه رالم امیر زوما او زما د امارت د لاندې ابوبکر او عمر مو. نو ما وی چې زما سره د نورو نه مینه زیاته ده. نو ما ورته وی چې یا رسول الله تاسو ته زیات څوک محبوب دي؟ نو ما ته وی چې عایشه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه د ابوبکر صدیق صاحب لور. نن سبا تاسو ته پته ده چې بعضې خلک تاسو سره په معاشره کې پاتې کېږي او ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها ته چې جبریل علیه السلام په سلام وایي
هغې ته سپک ګوري. نو وایي چې عایشه بیا ورته ما وایي چې نه یا رسول الله په سړو کې دې څوک خوښ دی؟ ما ته وایي چې ابوها د هغې پلار ابوبکر مې ډېر خوښ دی. ما وایي چې ما به یاد کړي ابوبکر یاد کو. بیا مې ورته وایي چې یا رسول الله بیا دې څوک خوښ دی؟ نو ما ته وایي چې عمر مې ډېر خوښ دی. ما وایي چې بس نور تپوسونه ترې نه کوم، اسینی زما نمبر چې د ټولو کې رستو راشي. نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی مقام ورکړو. به هر حال دا حضرات په دې موقع باندې مسلمانان شول، اسلام قبول کو. دی پسې ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرة القضاء واقع برازي. واخر دعوانا الحمد لله.